بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وقال النبي صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام إذا مندو ما تاسو مخې ته چې کوم قرآن مجید تلاوت وکړو په دې کې تاسو مخې ته ما دوه څیزونه هغه ذکر کړ یو د قرآن آیت دی چې د هغې ترجمه دا ده چې ستا رب فیصله کړې ده چې ته عبادت مه کوه مګر صرف د الله وکړه او د والدینو سره حسن سلوک وکړه او دویم د حضور صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک په امام ترمذی په خپل کتاب الجامع الترمذی کې نقل کړی دی چې د ستا د رب رضا د والد په رضا کې ده ستا رب ناراضتیا د والد په ناراضتیا کې ده زه تاسو ته یو مختصر غونډه کې څو سکندو دا کلیپ ښیم ماته ایډیټینګ نه راځي نو د دې د وجې نه زه تاسو ته دا ښیم بیا دې باره کې یو څو خبرې کوو موبایل کم موبایل استعمالول انډرویډ او یا آیفون کم موبایل استعمالول آیفون او انټینکس آیفون د دې وسونه یو 56 او یو 3.5 تاسو ډېر غریبانان یې کنه دا د چېرته له تاسو سره ده سر پلار مې د پلان رښتو کوم ملګرو سره داسې ښه دا تاسو واورئ د ملګرو او دې نه بعد یو بل سر مور په خطای کې ولګېده سر او جی په خطای کې لګېده نه بچي به راغټېږي رالوېږي مور پلار بولي او زویه سر چې یو سړی ستاسې ظلم کوي نو ته به خامخا دغه کوې سر ته راته مچه دې ویشتل زویه دا تاسو مختصر کلیپ واورېده چې دا زمونږ د معاشرې د تباهۍ د بربادۍ د معاشرې د امن د سکون د تعلیم او د تربیت د والدینو د اسلامی تعلیم او د تربیت د معاشرې په مخ باندې ورویشتل دي عزتمندو دا الک یو طرف ته وایي چې زما پلار ماته سود سودا نه ده راوړې کور کې او بل طرف ته دا څه وایي وایي دا موبایل دواړه ماته خپل پلار اخیستی دي د یو موبایل آیفون دی یو موبایل انفینکس دی چې د یو قیمت 56,000 دی او د یو قیمت 43,000 روپے دی عزتمندو دا د پلار هغه لاسونو نه تپوس وکړه چې په کومو لاسونو باندې پلار ټاټکې راوي په کومو لاسونو باندې پلار لاسګاډې چلی او په کومو لاسونو باندې پلار بلچا او ګنتري وي هغه لاسونه کور ته د سود او د سودا دپاره د معاشرې د حکومتي د حکمرانو د ظلم د وجې نه هغه کور ته سود سودا نشي کولی مهنګای د وجې نه خو خپل بچي ته هغه د 60,000 روپو دوه موبایل اخیستی او دا ماشوم نن د خپل پلار سره څه کوي لګیا دی خپل پلار و یا لس ډزه ولي مور هم ولي او بیا د هغه د قتل کولو نه بعد دی وایي زما پلار بیا هم ظالم دی هاو ظالم خو چې تا ته د 60,000 روپو موبایل اخیسته ستا تعلیم او تربیت باندې بشمیره پیسه خرچ کوله خپلې کپړې اخیستلو وس او طاقت نو او تا ته دومره ښایسته عزتمندو د ده په بدن چې کومې کپړې دي دومره مزیدارې کپړې د ده
د چې کوم دا واسکټ اچولی دی دا سوټ یې اچولی دی دا څومره دا کم از کم د 8-9 روپو دی او دا ورته پلار اخیستی او دا د دې د پلار د ملګرو د خوله وینا ده چې دی د کرایې په کور کې اوسېده کور یې نشته مور یې کریټیکل حالت کې ده پیسې ورسره نشته د زامنو سره د بچو سره یې پیسې نشته چې د مور علاج وکړي پولیس انټرویو ورکړه چې کوم رفاهي ادارو والا دي هغه یې د دې بچي د دې مور امداد وکړي چې دا مور کم از کم ژوندی پاتې شي عزتمندو زه صرف تاسو ته یوې خبرې ته راغم چې خدای ته وګورئ د پیسو د مال او د دولت د ځمکو د جایدادونو د دې د ورکولو کوشش مه کوئ خپل اولاد ته قرآن وښایئ د قرآن تعلیم ورکئ د حدیث تعلیم ورکئ چې اولاد ته د دې خبرې پته ولګي چې زما د پلار په رضا کې زما د رب رضا ده ما ته مې خپل رب حکم کړی دی چې ته به عبادت صرف زما کې خو احسان به د خپل والدینو سره کې عزتمندو صرف دا مې دنه سوال دی صرف دا مې دنه تمنا ده صرف دا مې ستاسو نه امید دی چې نن د دې واقعې نه کم از کم عبرت او نصیحت والی صرف د دې واقعې نه لږ اندکې سبق والی صرف د الله په نوم باندې دا بچي د قرآن هغه مدرسو ته د قرآن جوماتونو ته ورولئ هغوی ته قرآن وښایئ د دې ګران موبایلونو اخیستلو په ځای باندې دوی ته د الله کلام وښایئ دوی د الله د کلام سره وابسته کوي عزتمندو یو ځل بیا ویم ټیک ټاک په معاشره کې د تباهۍ او د بربادۍ ذمه دار دی دا پورا په یو پلانینګ سره د معاشرې ته راغلی دی نن که موږ دا معاشره بچکول غواړو د موبایل د دې آفت نه د دې مصیبت د دې بلا نه به خپل بچي محفوظ ساتو ډېره مننه السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته